د اوړو باره کې یو څو خبرې کول غواړم. حکومت خو دا ډېر ښه اقدام وکړ چې غریبانو خلکو ته اوړه مفت میلاو شي، لیکن موږ ټوپۍ کې چې کله وکتل نو په دې کې د غریب او د امیر څه فرق نشته دی. او دویم دا چې په کار دا چې دا په هر کلي کې د دې انتظام وشي او د کلو خلکو شناختی کارت کتی شي او هغه خلک چې کوم دی ته اوړه ورکول شي. ټوپۍ ته د ټولو کلو نه خلک راځي چې پای کې افغان مهاجرین شامل دي، د باجوړ خلک دي، د دیر خلک دي. لکه څو پیرې موږ په دغه کتارونو باندې نظر واچو نو په دې کې موږ د ټوپۍ څوک لوکل بنده صحیح نه کړو. نه هغه غریبانان چې هغه کونډې دي، یتیمانان دي، معذوره شل ګوټ خلک دی او د انتهایي ضرورت دی. زموږ خپله ټرست دی، ما ته باقاعده خلک راځي او هغه غریبانو سره موږ مدد کوو. داسې خلک چې ماښامي پشمني وکړسني ای خلکو د اوړه میلاو نه شي، چې کوم خلک په قطار کې زور لګوي، جنګ جګړه کوي، شور شرابې کوي، بدنظمي کوي او په زوره پکې ځان ور دننه کوي، نو خلکو ته میلاویږي. نو لهذا د دې دا یو ډېر ښه اقدام دی چې په رمضان مبارک کې زموږ خلکو ته اوړه فری میلاو شي، ځکه د اوړو ډېر قلت دی. لیکن زما دا رایه ده چې کوم د دې ذمه دار دي او مشران دي هغه د دې لپاره یو طریقې کار مقرر کړي، نو بیا به ډېر زیاته ښه وي، په سهولت باندې به انشاءالله خلکو ته میلاویږي. او خو د غریب نشاندهي په دې کې ضروري ده چې دا سړی مستحق دی او که نه دی. لکه اوس د سړی دغه کره 100 منه غنم هم پراته دي، هغه د غریب تروړي موړي د غریبه کې و. دا یو درخواست دی چې کم از کم د دې نشاندهي په کار ده، د دې څه طریقې کار په کار دی چې د غریب نشاندهي هم وشي. او دویم دا چې د دې کوم هغه دا اصولي طریقې کار دی نو هغې باندې هم لغونته کې نظرثاني په کار ده چې دا په کلو کلو باندې تقسیم شي او دې لپاره خاص ځایونه مقرر شي انشاءالله. نو ټولو خلکو ته به اوړه په سهولت هم میلاویږي او صحیح مستحق ته به مرسي. زما یو تجویز په طور باندې خبره وکړله. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.